چې دریا نیلو دا دوه دریابونه دي چې په دې کې اوس کوم دریاب ده مختلف روایتونه دي. مخته دریاب راغی نو شاته د فرعون 10 لکه لشکر د دوی صاحب سره روان سره ورسېدل. د فرعون د کومې د لشکریانو اسبې چې وي د هغو د پښو دوړې چې دي هغه د حضرت موسی علیه السلام قوم ته هغه دوړې راورسېدلې. قوم خو پریشانه سو، قوم خو مخته د الله تبارک وتعالی نافرماني نه کولې. نو دلته په دې ان کې هم حضرت موسی علیه السلام ته وایي اے موسی د تاج کا مخته هم موږ د الله په عذاب باندې هغه تړلیو، الله موږ باندې عذاب نازل کاوه. اوس ته سره غله بیا مغه حساب ده. اوس ته وګوره مخته دریاب ده او شاته سیدي فرعون ده، موږ په کومه خوا ولاړ شو. نو په دې موقع کې الله تبارک وتعالی حضرت موسی علیه السلام باندې وحی نازل کړه. ورته فرمایل اے موسی واذ فرقنا بكم البحر، چې خپل اساس ده په دریابو باندې ووایا. فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. حضرت موسی علیه السلام چې خپل اسا مبارک په دریابو باندې دغسې وویله نو دریاب په منځ دوه جایز لارې ورکړه. حضرت موسی علیه السلام قوم چې کله په دغه دریاب باندې تیر شولو نو کله فرعون چې دا راغی په دغه لاره باندې پورې وته نو الله تبارک وتعالی اوبو ته حکم ورکو چې اوبو په خپل منځ کې سره هغه ملاو سي، خپل منځ کې سره جوړې سي، بیرته په خپل طریقه باندې روانې سي. نو عاجزانو دوستانو په دې ان کې کله فرعون چې په اوبو کې غرق سه نو په هغه ټایم کې د ناره وکړه چې یا الله زه تا خدای منم، زه دا منم چې ته یو خدای یې، ته ما وبخه. الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل اے فرعون اوس ته څومره توبه وکړې نو تا توبه به هېڅکله نه قبلېږي. ملګرو دا واقع ما تاسې له مخه مختصر ځکه بیان کړه چې دلته راغلی یم دریاب مې ولیده نو ما وویلې چې راځئ خپلو ورونو ته خپلو مسلمانانو ورونو ته دا کیسه بیان کړو او دې کیسې څخه موږ عبرت واخلو. عبرت یې موږ لپاره څه ده؟ عبرت یې موږ لپاره یو دا ده چې ظلم به هېڅکله نه کوئ، چې هر څومره انسان ظالم سي، هر څومره ظلم وکړي، یوه نه یوه ورځ به د الله عذاب په هغه باندې نازله کېږي. لکه سره فرعون په ټوله دنیا باندې د بادشاهي وه، ظلم یې کاوه، په اخر هم د الله له عذاب څخه نه بچ او الله تبارک وتعالی په اوبو کې غرق. بل په دې کیسې کې موږ ته کوم سبق ده؟ بل دا سبق ده چې په الله تبارک وتعالی به پخته یقین کوئ. چې کله الله باندې پخته یقین وکړئ الله تبارک وتعالی به د تاسې په هر موړ کې، په هر وخت کې، په هر ځای کې به الله تبارک وتعالی تاسو نصرت کوي، په هر ځای کې به الله تبارک وتعالی تاسې مدد کوي. لکه څنګه حضرت موسی علیه السلام د هغه قوم ته الله تبارک وتعالی په دریابو کې لار ورکړه. نو نن که ایمان او اطاع موږ ایمانونه پخته الله باندې موږ پخته یقین وکړو او الله تبارک وتعالی سره موږ خپل رشته خپل تعلق داسې جوړ کړو چې بل الله بل هېچا څخه موږ امداد نه واخلو. نو چې کله موږ هم دا زړه کې دا ووایو چې دا دریاب د موږ ته لار راکړي نو انشاءالله الله تبارک وتعالی موږ ته هم دا مقام راکړي چې موږ هم د حضرت موسی علیه السلام په سنت مو باندې عمل وکړو او الله تبارک وتعالی موږ ته هم دا لار راکړي. خو هغه په کوم ټیم ممکن ده چې کله موږ خپل دامن صفا کو او خپل د زړه لوڅې ده د الله تبارک وتعالی سره جوړه کو، چې کله موږ تعلق له الله سره جوړ کو خو بیا الله تبارک وتعالی په قرآن کې څه وایي؟ فاذکرونی اذکرکم، ته یې ما ذکر کوه زه به یې تا ذکر کوم. او چې کله موږ خپل تعلق له الله سره جوړ کو نو الله تبارک وتعالی موږ ته دا مقام راکړي. الله تبارک وتعالی څخه دعا کوو چې خدای پاک دې موږ ته دا توفیق راکړي چې موږ په دغو ټولو خبرو باندې عمل وکړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.